بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، نن سبا د هر مسلمان د پاره دا د یو پریشانی خبره وي او اکثر خلک په دې پریشان وي چې په دې مشکل حالاتو کې یو مسلمان ځان د پاره د رزق حلال تنظیم او بندوبست سرنګیو فرمای سرنګیو کې. لہذا په دغه سلسله کې د قران او د سنت په تعلیماتو باندې چې کله موږ تاسو نظر واچو، الله رب کائنات د یو مسلمان د رزق وسیله او د رزق ذریعہ او د رزق د فراخي ذریعہ چې ګرځولې دی هغه منځ ګرځولې. حدیث پاک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پکور کې با چې کله هم د رزق په حواله سره مشکلات راغی، د الله محبوب پیغمبر دا آیت مبارکه به تلاوت فرمایل پکور کې، وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. رب کائنات فرمایي زما محبوب پیغمبر خپل کور والو ته د مانزه حکم کوا او په خپل هم په دې باندې پابند اوسېګا. موږ ته د رزق سوال نکو بلکې مونږ به تاسو ته رزق درکو، بهترین انجام هغه پرهیزګارانو لپاره دی. لہذا چې کله یو مسلمان د مانزه پابند وي، الله رب کائنات د دې مانزه د برکته په دنیا کې یو نقد انعام دا ول ورقي چې د رزق فراخوي. رب کائنات قران مجید کې فرمایي چې من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د ذکر نه اعراض کو، د الله په ذکر کې ټول نړومبه هغه موږ داخل دي. واقم الصلاه لذکری، موږ قائم کز ما د یاد د پاره، نو د الله ذکر کې ټول نړومبه موږ داخل دي. چې کله انسان د مانځنه اعراض کوي، د مانځ په حواله سره د غفلت مظاهره کوي، نو فرمایي چې فإن له معیشة ضنکا. رب کائنات فرمایي زبر د معیشت را تنگ کړم. نو چې کله یو انسان بے نماز شي یا په یو کور کې بے نماز خلک اوسېږي، نو ټول نړومبه دغه معیشت را تنگ شي. د معیشت تنګیدو مقصد دا دی چې د الله جل شانه د طرف نه دغه ژوند را تنگ کړي شي او هر څه وسایلو باوجود زندگی پریشان وي، بیچین وي، اضطراب سره مخ وي. کچره موږ تاسو دا غواړو چې زموږ تاسو معیشت فراخوي، رزق فراخوي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د سکون او اطمینان ولا ژوند موږ ته نصیب شي. دا غي د لپاره لازمي ده چې موږ تاسو د مانزه پابندي وکړو او 15 وخت چې د جمع سره د منځ ادا کولو کوشش وکړو او په خپل کور کې په خپل چم غوند کې داسې موږ نه یو کس پاتې نشي چې هغه بے نماز وي. ځکه د یو بے نماز د نحوست اثر هغه پټول کور باندې، پټول محله باندې، پټول علاقه باندې کیږي. الله رب کائنات د موږ تاسو ته اهتمام او پابندۍ سره د منځ کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ.